السلام علیکم مینوالو نیکې هیلې مینه احترامات عثمان اساس چغرزی یم راغلی یم د خپل ډېر خوږ محترم او ډېر معزز مشر د اډبي بنډار ملګری نورزمین شاه صاحب خواله چې دا علاقه ده که تعارف وکړم نو په دا شاخوا باندې چې تاسو کومې علاقې وینئ په دا جدبا او د هغې هیډ کوارټر او بیا د اباسین په غاړه بیخي د اباسین خواله راغلي یو د اباسین نندارې له راغلي یو تماشې له راغلي یو یو جهان مننه کوم د نورزمین شاه لالا چې په دومره لنډ تنګ کې راباندې دومره خوندور سیل سپاټې وکړې دا کوم منظرکشي چې کومه ده دا غواړم چې خوندي کړمه د ځان سره د خپلو نورو ملګرو دپاره د نورزمین شاه لالا نه یو څو شعرونه اورمه انتخاب شعرونه چې راته ووایي چې خوند ترې والو ستاسو سره هم شریک کړمه او ستاسو پرې هم خوندونه ترې واخلئ د ټول ناول خو یو جهان مننه نورزمین شاه لالا چې په دا دومره لنډ تنګ کې دې راباندې دومره خوندور بنډارونه را جوړ کړو دومره خوندور وخت یې راته وباسو اول خو زه ستا شکریه ادا کوم عثمان صاحب الله دې عزتمند لره چې ته زموږ علاقې ته رالې او په دې دومره بیا ته پیادل راغلی نو دا هم ګوره زموږ دا مشکلات د خلکو ته معلوم دي او څنګه چې عثمان صاحب خبره وکړه دا ضلع تورغر دی او دا موجوده وخت کې موږ په ضلع شانګله کې ناست یو نو زه خو به درته یو غزل د ضیاء الرحمن عاجز صاحب یو کلام دی او یقینا چې زما ډېر بې انتهایي خوښ دی او کیدای شي ستا د ملګرو هم خوښ شي یو جهان مننه بس ارشاد ماران د زلفو دي صداسې په رخسار ماران د زلفو دي صداسې په رخسار ودوي لکه پالنګ کې چې څوک ستړی ډېر ښه دی ترقي ګرانه ده که دغسې واګدار ودوي ترقي ګرانه ده که دغسې واګدار ودوي هغه کور لوټ شي د کم کور چې څوکیدار ودوي او چې مې رقیب کله په غېږ کې د یار ودوي چې مې رقیب کله په غېږه کې د یار ودوي لکه په جاله د مرغۍ کې چې خامار ودوي دا شعر بیا ووایه دا شعر چې مې رقیب کله په غېږه کې د یار ودوي لکه په جاله د مرغۍ کې چې خامار ودوي او یو شعر دی چې پیسې نه وي او په غېږ کې دکان ته بوځم چې پیسې نه وي او په غېږ کې دکان ته بوځم بچي ته داسې قصې وکړم چې په لار ودوي ډېره مننه ډېر زبردست دا شعر هم بیا ووایه ډېر ښه چې پیسې نه وي او په غېږ کې دکان ته بوځم بچي ته داسې قصې وکړم چې په لار ودوي او تمامه شپه ویښ وي د ښار خلک خوبونه کوي تمام شپه ویښ وي د ښار خلک خوبونه کوي خو چې پښتون څو قتلوي نو تمام ښار ډېر ښه دی مننه او د ونې لاندې یو ملنګ په داسې حال پروت دی د ونې لاندې یو ملنګ په داسې حال پروت دی لکه سړی چې د دلبر په انتظار ودوي ډېر ښه دی ډېر ښه دی یو شعر دی چې ستا د ټولو مینوالو ته ګاډی وایي ته چې ناروغه شې نو څومره صحافیان رادرومي ته چې ناروغه شې نو څومره صحافیان رادرومي زه چې لوټ کېږم صحافي د هر اخبار حقیقت څپېړه ډېر ښه شعر ښکلی شعر دی او ډېر ښه ډېره مننه عاجز سړی یم ماښام چې د روزګاره راځم عاجز سړی یم ماښام چې د روزګاره راځم زما بچي د مور په غېږه کې بیمار ودوي زما بچي د مور په غېږه کې بیمار ودوي مینوالو د لالا انتخاب شعرونه د ضیاء الرحمن عاجز صاحب واورېده مونږه ډېر خواږه او معتبر شعرونه زه چې کتلېږم صحافي د هر اخبار ودوي او تمامه شپه ویښ وي د ښار خلک خوبونه نه کړي خوبونه کوي او خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام ښار ودوي ډېره مننه یو جهان مننه لالا چې دا حالات دې راباندې خوندي کړو دا مازدیګری دې راباندې خوندي کړو مینوالو د شانګلې په آخري کنډاو او د تورغر په اولیني پړاو باندې زمونږ د نننۍ بنډارو خصوصا د خپلو مسافر ورونو دپاره دا زما هڅه وه چې دا ما وکړه امید لرم چې تاسو به هم د دې نه خوند واخلئ د نننۍ بنډار تر دې حده اجازه غواړم تر هغې چې تر څو بیا نه یم راغلی په لوی الله مو سپارم نیکې هیلې احترامات